جی ګرانو کتونکو بالکل دې ټیم کې تاسو کتلی شئ چې موږ راغلي یو د یو سی چام لړمې چیرمین صاحب لا د اے این پی چیرمین دی راځي دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. سر تاسو خپل مکمل تعارف وکړئ. زما خو ملک ګل افضل نوم دی او سابقه په 2005 کې کونسلر پاتې شوی یم، په 2015 کې د ډسټرکټ کونسل ممبر پاتې شوی یم او په 2021 کې چې کوم الیکشن وکړو په هغې کې د ویلیج کونسل چیرمین منتخب شوی یم. موجوده وخت کې ستاسو علاقې څه هلې ځلې روانې دي؟ زمونږ علاقه کې خو چې کوم مشکلات دي یا که موږ ته ضرورتونه دي دا خو ډېر د چې څومره بیان کو هغه به د بیانېدو خو ډېر دي، خو لکه په هغې ډېر ټایم لګي. خو موږ ته چې کوم شدید ضرورت دی نو ګوره زموږ په ټول ویلیج کونسل کې جنکو پرایمري سکول نشته دی. زموږ ماشومان موږ سره چې کوم جوخ ویلیج کونسل دی عیساخیل توپشیان زموږ ماشومان اکثر هغې ته ځي او په هغه سکول کې بیا دونه رش دی چې د هغه کلي خپل ماشومان نه ځای کېږي نو چې زموږ هغه هم پرې ورشي نو هغې کې ډېر زیات مشکلات دي موږ ته. نو موږ ته د پرایمري سکول ډېر زیات مشکلات دي. بیا موږ سره چې پرایمري نشته نو الریډي میډل هم موږ سره نشته، چونکې میډل زموږ په نوم باندې یو سکول شته دی چې په مقصود آباد کې دی خو زموږ د کلي نه دی، هغه میډل هم دی، هغه هاي هم دی او هاي سیکنډري هم دی. او په هغې کې په ټول علاقه کې په پجګۍ کې په لړمه کې په عیساخیلو کې په کیر کلي کې مقصود آباد کې داسې خوشا ټول علاقو کې هاي سیکنډري او هاي سکول نشته د جنکو. نو هغه څونه علاقه چې دا څونه دغه چې دی هغه ټول رش په هغې باندې جوړ شوی نو هلته موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. نو موږ د تعلیمي مشکلات هم شته، موږ ته په علاقه کې د نکاسۍ ډېر غټ غټ مشکلات شته. داسې ځایونه دي چې زموږ مین روډونه دي او د هغې نه اوبه او ګنده اوبه ترې نه وځي، هغې ته د ګټرو اوبه راځي، هغې ته نورې د ګندګۍ اوبه راځي او د خلکو په هغې باندې آمد و رفت ډېر زیات دي. اگر چې ناظمان پې خواري کوي، ناظمان خو تقریبا دا 2.5 کاله وشو چې راغلي دي، 1 روپۍ فنډ موږ ته نه راکوي، ترقیاتي فنډ موږ ته نه راکوي. زموږ چې کومه هغه سیلري دی موږ ته بیا وایي دومره م شوه هغې نه لکه موږ خبر نه شو چې یاره دا څومره شوه او کله به یې راکوي. د هغې سره سره زموږ د دفتر چې کوم د ضرورت خرچې دي، کریانې دي، دلته کې کاغذ لګي یا نور مشکلات دي، کمپیوټر خراب شي یا موږ کوم بیلونه د ویلیج کونسل نه ګورنمنټ وایي چې دا به جمع کوي، د هغې دپاره موږ سره پیسې ني. نو دغه مشکلات موږ ته ډېر زیات دي او په دې باندې کو صوبایي ګورنمنټ کار وکړي نو ډېره مهرباني وي. نه مسایل نه زموږ د دفتر مسایل هم پرې نه حل کېږي. موږ ته د یو کال یو نیم کال خو د دې کریانې پاتې دي چې کومې کریانې کوم ګورنمنټ موږ ته راکوي. نو چې د یو نیم کال کړی د یو نیم کال کړی د رنټ موږ زیات ورکو، څه موږ د جیبه ورکو او چې کوم د دې خپل چې موږ ته ګورنمنټ راکوي 10,000 روپۍ دی. نو چې د یو نیم کال کړی تاسو 10,000 روپۍ د 5 لک روپو نه کټ کړئ هغه تاسو وګورئ. بیا چې کوم دلته کې د بجلی بلونه 2,000 روپۍ هغې کې ورکوي، اگر چې دلته موږ بس د بجلی بل زیات راځي، دلته د ګیس بل زیات راځي، نو چې هغه ټوله خرچه نو زه څه ووایم که زموږ بل د بجلی بل او د دفتر کرایي به م پوره نه کړي دا 5.5 لک روپۍ. زبردست نظام دی، خو کوم په ګراوند باندې کوم نظام چلیږي نو هغه بالکل صفر دی. اگر چې ګوره موږ سره د مونږ دلته تقریبا 3-4 سرټیفیکیټ چې کوم دي دا بنیادي دا مونږ ورکو. یو چې کوم برث سرټیفیکیټ دی دا مونږ د ویلیج کونسل نه جاری کوو، یو چې کوم ډیث سرټیفیکیټ دی دا مونږ د ویلیج کونسل نه جاری کوو، یو میرټ سرټیفیکیټ دی دا مونږ د ویلیج کونسل نه جاری کوو، دا مونږ جاری کوو. نو ګوره د دې کوم ډېرې مسلې زمونږ چې کوم سیکټریان صاحبان دي د ویلیج کونسلو یا هغې سره به شمول بعضې چیرمینان هم داسې دي چې د هغې سره میلو دي. نو ګوره د دې ګورنمنټ فیس چې دی دا 100 روپۍ دی، بیا دی ته ارجنټ فیس چې دی هغه 300 روپۍ دی، هغې کې هم دی دا پته نه لګي چې دا 200 روپۍ چېرته ځي، 100 روپۍ چې کوم دی دا. نو بعضې سیکټریان دغه چې دی هغه پیسې زیاتې اخلي، مشکلات یې خلکو ته جوړ کړي. بیا دلته ګورنمنټ دا پالیسي جوړه کړې ده، اوس دا نوې پالیسي دا ده چې تاسو د 2 کالو نه زیات ماشوم ته تاسو برت مه ورکوئ، دی به میډیکل کوي. نو هغه ځان له یو مشکلات دی، وزي پولیس لاین کې به میډیکل کوي، هغه خپل عمر معلوموي، په هغې ځان له 15,000 روپۍ لګي، دلته خلکو سره وړو چې نو غوړو له پیسې نشته. نو هغې کې د مشکلات دي. خو بهرحال موږ چې خلکو ته څونه اسانتیا جوړولی شو نو زما خدای ته قلو اعلان دی چې تاسو راځئ، موږ تاسو ته برت هم درکو، ډیت هم درکو او د ډیت اکثر موږ پیسې اخلو نه، اکثر نه چې اخلو نه، بس هغه د خپله طرفه موږ جمع کوو چې ولې دا ډیت یو داسې شی دی چې قوامو ته د موږ د طرفه دا ریلیف دی چې د هغې پیسې ته موږ نه اخلو. د بجلی څه سیسټم دی په ستاسو یونین کونسل کې؟ بجلو خو هغه مشران یو متل کوي څه جرنده خراب او څه دانې لوندې، نو څه بجلو والا نظام هم ټیک نه دی. بجلو والا مونږ علاقه کې بل 100% نه ورکو، تقریبا 60% 70% بل دی، خو اگر چې د 60% 70% موږ ته بجلی نه ملاویږي، موږ ته بجلی تقریبا د 20% نه کمه ملاویږي. زموږ په علاقه کې چې کوم دی د 2 غنټې بجلی نی او 1 غنټه بجلی، نو 18 غنټې موږ ته بجلی نی او موږ ته 6 غنټې په 24 غنټو کې بجلی ملاویږي. اگر چې زما د پېښور چې باچا خان چوک کوم دی دا زموږ د پېښور مرکز دی یا صدر دی یا باچا خان چوک، د هغې نه زموږ د کلي فاصله 2
کیلومتره ده. په 2 کیلومتره کې ماته په 18 غنټې لوډ شیډینګ دی. او اگر چې دا بجلو ولا و چې تاسو غلا کوئ، تاسو کونډې چوي، تاسو مشکلات جوړ کړي، نو زه بجلو ولا تم چې دا غلا مونږ کوم خو به دغه خبره چې د سمندر نه یو جام وچتو، تاسو د سمندر نه بالټي ډکوي، ترانسفارمر بجلو ولا خرڅي، د وابډي پولونه چې کوم دي دا وابډي ولا خرڅي، د وابډي تارونه چې دي دا وابډي ولا خرڅي، د بجلی یو میټر چې دی د سرکاري ریټ چې دی دا 6250 روپۍ دی. او دای چې په کل کو ته لګي زموږ د کلو خلک دي چانه 12000 چانه 15000 چانه 20000، اگر چې 10 غز کم تار وسري کم چې د سرویس تاری هغه مو سره کله ورکي او کله نه ورکي. هغه دې نه مخکې په قانون کې 45 غزو د یو خپل قانون جوړ کو چې 10 غز کو اوس هغه چاله ورکي چاله نه ورکي. نو الته چې دونه مشکلات دلته د خلکو دوی چې تاسو میټر نه لګوي، الته ورته د یو میټر قیمت د دې خپل غیر قانونیت په لار باندې جو هغه ورته 15-20 هزار کې لګي، نو چرته کې بدو شي بیا. او بیا بلم چې کم دی نو د وابډي یونټ هم ګران شو، مشکلات هم زیات شو، دلته استعمال هم زیات شو. نو په هغه وجه د وابډي طرف نه ډیر مشکلات دي. هغه وابډه موږ نه فریاد کوو، موږ د وابډې نه فریاد کوو چې دا ډېر مشکلات دي دا سفر. نو د تحریک انصاف ګورنمنت چرته یونیورسيټي جوړ نه کا، چرته یو کالج جوړ نه کو، چرته د تعلیمي معیار چې کم دی ته پاتې وو هغه مضبوط نه ساتلو، هغه کې د کیمرا غو کتابونه او ماشومان تفریح ملاوي د لګر چې دوی و چې موږ ولا کارت ورکو څنګه چې د صحت کارت یاد چې صحت کارت ورکو هغه باندې صحت کارت باندې یو اپریشن کیږي، په بعض ځایونو کې کیږي، بعض ځایونو کې مشکلات دي. بیا کته عوامو ته دونه سہولت ورکي او دا صبح تاسو کتل چې دا 2500 ارب روپۍ قرضدار شو، نو دا خو سہولت نه، دا خو ته قرضه وروړو په دې عوامي تقسیمي او دا خو سہولت نه دی. عوامو ته خدا شي په کار دی چې یاره که د دیل ته سانتیا راولي نو هلته خو ته د مشکلاتو نه ګیري. نو تحریک انصاف ګورنمنت چې کوم دی د هغې د لاسه دا صوبه کم از کم 20-30 سال وروسته پاتې شوه او مزید به دا وروسته ځي که د دې دغه رویې او دغه نظام منشیاتو. خو که زه درته ویم نو بس مونږ علاقه چې کومه دا د منشیاتو ګړ دی. اگر چې دا زمونږ پولیس سټیشن چې دی دا خزانه دی، اوس خو پکې کومې سچو چې راغلی دی زما په خیال ناصر خټک د موږ ډېر نوم اورو، ډېر یو نامي ګرامي سچو دی او ډېر یو خشته ځوان هم دی. نو زمونږ د رب نه امید دی او د ده نه امید دی چې کوم دا مشکلات دي نو زمونږ سره خاص کر نن میټینګ شوی دی، زما سره میټینګ شوی دی. هغه وایي چې یاره انشاءالله چې درزه د رب نه امید ساتم چې زه به کوم دا سنیچینګ چې کېږي یا کومه منشیات چې فروش چې دي د دې خلاف به زه پوره یک شکلم او هغه حد ته به رسوم چې ان شاء الله چې زه دلته کېم ان شاء الله چې دا د دې بدله مکمل صفایه کوم. او دې سره موږ د کمشنر پېښور د ریاض مسعود صاحب شکریا ادا کوو چې هغه یو کمپین شروع کړو زما په خیال چې په دغه نوم باندې دی چې فری ډک پېښور په نوم باندې دی. نو که دغه کې موږ به ان شاء الله کمشنر صاحب سره ملاقات کوو. زموږ په هر یو دویم دریم کور کې چې کوم دی د آیسو د نشي حدیث شته او که زه دا غلط نشم نو که زه درته په هر کور کې مومم نو خدای مې نه خطا کوي چې دا به خطا ني. نو زموږ خشته ځوانان داسې ځوانان تاسو هغې ته وګورئ ړه به هم پې خفه شي چې هغوی نه د مور پلار د مستقبل ډېره غټه تمه ده. هغه په منشیاتو کې او په آیسو کې داسې پراته دي چې هغه مور پلار د هغوی په ژوند باندې تنګ چې خدای دا بچي موږ نه واخلي. نو انشاءالله چې موږ به په دې کمشنر صاحب سره ملاقات کوو، د هغوی شکریا ادا کوو چې هغوی سره مخکې که هغه د دې پېښور ډي سي مو هغه سره دا فکر و چې یاره زه د دې پېښور نه کوم هر وخت به د دې پولونو نه د خلکو چتول دا کوم منشیات والا چې ناست یو دا سکي دا به وچتول په مختلفو طریقو باندې هسپتالونو ته به وړو. نو یقینا چې د ریاض مسعود صاحب چې دی نو د دې پېښور دپاره او د دې صوبې دپاره او د دې پښتنو دپاره پړک یو درس ته چې د دې د بچي کوم چې په نشه کې پراته دي نو چې هغه کوشش کوي چې الله پاک د دې نشې نه او د دې عذاب نه خلاص کړي. موږ د هغه ډېره شکریا ادا کوو د ریاض مسعود صاحب. جی دا مونږ سره او د UC 40 لړم 2 چیرمن ملک ګل افضل صاحب دوی خبره تاسو اورېدې چې دوی ته موجوده په علاقه کې کم مسلې درپېښ دي. نو دوی ډي سي صاحب ته هم دا گزارش کوي چې راشئ زموږ په علاقه کې کلي کچهري وکړي او چیرمن صاحب حکومت له هم پیغام ورکو چې د دوی د علاقې خاص خیال وساتئ. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پېښور.